مؤمن شرفات و عزت دخ کې دی څنګه په کار د تهجد المنځ وکړي. کسې تهجد المنځ زه درته وایم دا توجه وکړه، که عزت غواړي تهجد المنځ شروع کړه، که صحت غواړي تهجد المنځ شروع کړه، که غواړي چې ما دشمن مغلوب شي تهجد المنځ شروع کړه، که غواړي چې رزق کې مبرکات شروع شي تهجد المنځ شروع کړه، که غواړي چې چهره مو نوراني شي تهجد المنځ شروع کړه، که غواړي چې هر یو د زندګۍ خلاصه کلام دا څه هر یو د زندګۍ دوک درد نه که علاج غواړي تهجد المنځ کې دی. و ځنه خلک دا اعتراض کوي چې زه سبې یا مثلا نیمو شپو سره زه نشم پڅېدلی، د هغوی سیستاني فتوا دا دی چې سبې المنځه نه 10 منټه 20 منټه مخکې پاڅېږه، تهجد المنځ وکړه. بهترین ټیم یې اندا دی چې تا باندې چې کله ته تهجد المنځ ختم کړي تا نه د سبې المنځه ټیم دخیل شي اوسې وروسته د سبې المنځ هم وکړي. و ځنه خلک دا یي چې نه زه دوی کنوت کې مثلا 40 مؤمنانو نه مې نشم خوستی یا سجدې کې او یا ور استغفار نشم ویلی، ما یا ور استغفار یا ما 40 مؤمنانو نه مې خله بلکل سام صدا د سبې غوندې کې 8 رکعاته تهجد په نیت باندې المنځ د کوم د تهجد 2 رکعاته قربتن الی الله 4 وخته بشي 8 رکعاته بشي 2 رکعاته د شفع په نیت باندې شین فاعین شفع دی کې بیا دوی کنوت نشته دی دا به نه ورکې نصیب. او که په ناستې کوي 2 رکعاته، که په ویلاړي کوي 1 رکعات د وتر په نامې باندې واو تارا وتر، یعنی دا د چې د تهجد المنځ دی 10 منټه یا ونې نه لګیږي. و بیا که ته دا یې چې زه سبې پڅېدای نه شم سیستاني هغوی چې کله ماښام څوملې ماښام ټیم باندې یا کولی شي. دا تهجد المنځ هغه مقام انسان ته عطا کوي چې مو سره قرآن کې آیات شته چې عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کیدای شي تا رب تا مقام محمود ته ورسوي. یعنی تهجد المنځ و تهجد به نافله، یعنی تهجد المنځ کوه د ما ګرانه حبیبه کیدای شي ته مقام محمود ته ورسیږي. مقام محمود څه ته یایي؟ تفسیر صفی کې دغه تفسیر شته دی چې شپږم امامي څه هي شفاعتو، یعنی دا د شفاعت والا مقام دی. څه مطلب؟ یعنی کوم یو سړی چې تهجد المنځ کوي دا قیامت ورځې د علماو غوندې کې، انبیاو غوندې کې، د شهداو غوندې کې د خلکو شفاعت کولی شي. دا څه وړه خبره نه دی. پس موت او که زندګۍ کې خوشحالي غواړو، شرفات غواړو، عزت غواړو چې عزت سره زندګۍ تیره کو په کار د موت او تهجد المنځ پرې نه کوو.